نن سبا خلک یخنۍ موسم دی موزه اچي، نو د موضوع متعلق هغه موضوع باندې مسه جایز ده چې هغه ټوله د چمړې نه جوړي، یا داسې موضوع چې برنۍ او لاندینۍ حصه د چمړې وي یا لاندینۍ حصه صرف د چمړې وي. 3 شرایطو سره داسې شرایط دي دا چې د دې سره به په موضوع باندې مسه جایز ده. کو دا شرایط په یو موضوع کې نه بیا په مسه نشي کولی. اولنې شرط دا دی چې دا دومره ډبل وي چې دې کې اوبه جذب کیږي نه، کو د پاسه په اوبه مو واچي چې لاندې خپې ته نه رسي. دویم شرط دا چې دې کې 3 میله پورې پیدل مزل کول ممکن وي. عام جرابو کې داسې مزل نشه کولی، موزه کې مزل کیږي. او څلورم دا چې دونه مضبوط وي چې ته خپې ته واسه بغیر د تړلو نه په خپې پسې داسې ولاړې پاتې شي. لکه زمونږ د عام طور سره چې د سړو موزې اچولې دکه موزه کې دا شرایط موجود دي، نو په دغه موزه باندې مسه جایز ده. کو دا شرایط پکې نه نو ګورې په جرابه باندې مسه جایز نه ده. کو چا کړي او داسې نه دی شوی، خپو وینځل فرض دي، هغه فرض پاتې شوی دی، مونځ او داسې نه دی شوی، او چې اودس نه شوی نو مونځ نه دی شوی. ټیک ته یخني ده، خو داسې خو نه چې ځان دپاره دین آسان کو. بالکل چې سم د ازله غواړي پکې کو. دین آسان دی ښه، الدین یسر، دین آسان دی، خو دین آسان به دې نسبت نه چې مونږ پکې د خپل طرف نه اضافه راواچو. او د دې مدت شروع کیږي کله چې کله انسان او د شردامو کې خو پاک صفا شي او موزه په پاکه باندې واچولا، نو دې موزه اچولو سره د دې مدت نه شروع کیږي. کله د دې مدت شروع کیږي چې کله ته په پاکه باندې موزه واچې. فرض کا نن 10 بجې تا او د شردام کړو موزه دی واچولې، په 12 بجې باندې ستا او د مات شو، نو د دې 12 بجو نه چې څه ټایم دی دا او د مات شو، د دې وخت نه د دې د مسې مدت شروع شو. سبا د 12 بجو پورې 24 غنټې د مقیم د لپاره حکم دی چې دا په مسه کول شي. اوس چې دا او د سردام کوي، مخ په وینځي، لاسونه به وینځي، سر مسه به کوي او په خپو باندې به مسه وکړي. بعضې ملګري داسې دي موزه واچي ډایرکټ او بس مسې پې کوي، داسې نه ده. موزه به واچي، هغې نه پس چې به ستا کله اودس مات شي نو بیا به چې د وینځلو د اودس کولو ضرورت را پیښیږي، نو اوس پې مسه کولی شي. صرف موزې اچولو سره مسه نه جایز کیږي.